بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. چونکه محرم الحرام مبارکه میاشت ده اور دې کې څه د روژې نیولو فضیلت دی او همدغه رنګې 10 محرم باندې خپل اهل و عیال باندې د خرچې کولو اعتبار سره څه مسایل دي او بل دا چې یو منګړر روایت د عوام الناس کې مشهور دی. نه دې موضوع باندې لږ یې څو بحث کول غواړو. یو خدا چې پاکستان کې 31 جولای باندې 1 محرم مو نه د اعتبار سره نن 7 اگست 2022 باندې 8 محرم دی. سبا به 9 محرم وي ان شاء الله 8 اگست باندې اور 9 اگست باندې به 10 محرم وي اور 10 اگست باندې به 11 محرم وي. نو یو خو په دې خبره باندې ځان پوهیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي مسند احمد روایت جلد اول صفحه نمبر 241 حدیث نمبر 2154 باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي صوموا یوم عاشورا وی تاسو روژه ونیسئ د 10 محرم باندې. یوم عاشورا نه مراد 10 محرم. وخالفوا فيه اليهود اور دې کې تاسو د يهودو مخالفت وکړئ. وصوموا قبله يوما او بعده يوما اور دې روژې کې بیا یو ورځ مخکې یا وروسته ورسره روژه ونیسئ چې دې کې د يهودو مخالفت وکړي شي. نه لہذا زمونږ چې کوم وطن عزیز پاکستان کې مسلمانان رونه دي تاسو به سبا یعنی په منګل پیر منګل باندې روژه نیسئ اور یا به منګل اور بود باندې یعنی 2 ورځې به تاسو د روژه نیسئ. دا مطلب چې 8 اگست 9 اگست یا 9 اگست 10 اگست 9 محرم 10 محرم یا 10 محرم 11 محرم بلفاظ دیگر که ورځو اعتبار سره وګورو نو پیر منګل اور یا منګل بود باندې به 2 ورځې تاسو روژه نیسئ. اور دین علاوه دی روژې چې کم فضیلت راغلی یو روایت کې راغلی د مسلم شریف روایت دی صحیح مسلم روایت دی جلد اول صفحه 368 باندې باب فضل صوم المحرم کې لیکلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وافضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم چې د رمضان مبارک نه پس کمی روژې ډیر زیات فضیلت هغه د محرم روژه ده. او بل روایت کې راغلی غنیت الطالبین کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو روایت نقل کړي من صام یوما من المحرم چې محرم کې کم ورځ باندې یو سړی روژه ونیسي نو فله بكل يوم 30 يوما هغه د هر روژې په بدله کې 10 روژو اجر ملويږي. یو فضیلت دا هم راغله. اور مسلم شریف جلد اول صفحه 367 باندې یو بل روایت دی وصيام يوم عاشورا د یوم عاشورا یعنی 10 محرم کوم روژه ده احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله چې دا کله روژه ونیسي نه دی په بدل کې الله رب العزت د دې تیر شوي کال چې کمی ګناهونه دی غا معاف کی. خدا خبره یا ساتي چې کله روایت کې دار شي چې ګناهونه معاف کیږي نه غینه مراد ګناه صغیره دي کبایر د لپاره توبه ضروری ده بغیر د توبې غا نه معاف کیږي. نو دیو جنا د دې خبرې هم اهتمام کول پکار دي. البته د اعتبار سره وا دا مسله هم ځان پوي کې په 10 محرم باندې خپل کور ولا باندې د وس مطابق خرچه زیاته کول. نو روزو باندې مثال په تور به مونږه ساگ تیرو دال تیرو سبزی وغیرہ وي دی ورځ باندې کورته سړی د چرګان راوړي یا غوخه راوړي غا خرچو کې نغي هم فضیلت راغله. الاستذکار کې ابن عبدالبر المالکی رحمت الله علیه جلد 3 صفحه 331 باندې کتاب الصيام کې نقل کړي یو روایت نقل کړي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی من وسع على نفسه واهله کم سړی په یوم عاشورا پر 10 محرم باندې خپل ځان باندې خپل کور ولا باندې خرچه زیاته وکي په نسبت عام ورځو وسع الله عليه سائر سنته الله عزت په غون کال دي ته فارغ رزق ورکی. دا روایت اگر چې ضعیف دی خو دې خبر باندې هم یاد ساتي دا خبر یاد ساتي چې کم حدیث په کمی درجه کې ثابت دی هغه درجه کې هغه ستل پکار دی هغه کې افراط او تفرید کول دینه شریعت کې منع راغلی ده. اور دین علاوه د دې مبارک عمل چې کم تاثیر دی غو باره کې جلیل القدر صحابي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ اور مشهور محدث یحیی بن سعید رحمت الله علیه اور معروف امام فقيه سفیان بن عیینه رحمت الله علیه فرمایي چې موږ د دې تجربه وکړو موږ ته ډیره फायदा پکې ملو شو. یعنی دا خبره موږ ته معلومه شو چې دا ټیک ده. ندیو جنا زما څومره ملګری دي 10 محرم باندې نور ورځو مطابق مقابله کې لګ اخراجات زیات کول پکار دي هغه سره ان شاء الله غون کال فراخ رزق پتا وستا ملويږي. اور دین علاوه یو منګړت روایت په دي سوشل میډیا باندې چلیږي چې نو 10 محرم روزه سکونی سي دغه ثواب ده 1000 شهیدانو برابر ثواب ده 1000 حجونو برابر 1000 عمرو برابر 2 کالو ګناهونه معاف کیږي اور 2 کالو عبادت ثواب ملويږي. اور نور ته خبیا
80 سال عبادت ثواب ملوي. دا منګړه د روایت دی ولې چې کم د دارالعلوم دیوبند ویب سایټ دی دارالافتا هغې کې سوال نمبر 1,79,802 باندې یو عنوان دی هغې مطابق دا سوال چا تپوس کړی جواب ورکړی شوی دی یوم عاشورا के रोज़ा से मुतालिक एक हदीस की तहकीक नबी दा हदीस जिक्र करे जवाब की और तब लिखी दी व्हाट्सएप पर जो हदीस आपके पास भेजी गई है वो सही नहीं है दा हदीस सही न दे बल्कि मनगढ़ंत हदीस है न दा मनगढ़ंत रिवायत थी او چې کوم صحیح حدیث دی هغه ماته سو مخې ته د مسلم شریف او مشکات شریف کې هم ذکر شوی دی هغه ماته سو مخې ته وړاندې کو نه لہذا موږ به د شریعت باندې هغه خبرو باندې عمل کوو چې کم ثابت وي او چې کم ثابت نه هغه خپل طرف نه اضافه کول یا کمی به شي کول او یا ځان نه فضایل بین ول دا ټیک نه دي او دین الله بیا اخر کې درس کوم چې ان شاء الله زمونږ چونکه تعلق ضلع هنګو سره دی دلته 9-10 محرم باندې یا 10-11 محرم باندې د نیټ هم آف موبایل آف کار نه کی ندی وجنه مدا شیر کو نه لہذا سبا ان شاء الله اور بل سبا یعنی پیر اور منګل باندې د روزي بنی سو یا په منګل اور بود باندې ان شاء الله ټول ملګری د روزي اهتمام وکي الله رب عزت ممتاز تاسو ته ټول ته په دې خبرو مې عمل توفیق نصیب کی جزاکم الله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.